او یقینا چې کم سړی تعلق شلی او بل دوستی کوي دی نه کوي نو د هغې وجه کبر وي دی په دې انسانیت او عامو خلکو کې د خپلې دوستۍ جوګه سړی ګوري نو کبر چې د چا زړه ته راشي زره کبر نو هغه دپاره جنت نشته نو یو تعلق شتول څوک چې تا ته خوږېدل ته ورسره لس چنده خوږ شه چا تا سره دوستی کوله ته م ورسره دوستی کوه او دویم مدمن خمر دوام د پاره شراب خور دی همیشه چې شراب څوک څکي نو د رمضان د عظیمه پیمانه د بخشش کې د شراب خور برخه نشته چا کې دا مرض وي توبه دی وباسي کیدای شي دغه دوو کې مونږ او تاسې څه ناڅه کامیاب شو یا بعضې خلک په دغه تعلق کې کمزوري وي چې څوک انډیوالي ورسه کوي دی نه کوي ځان نه دی لرې کړي دا مرض دریم مرض چې کوم دی حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی ده د مور او پلار نافرمانی ده داسې د مانه نیولې تر تاسې پورې په خپل انداز د هر چا نه چې دی نافرمانی شوې ده فرمان د پلار او د مور فرض دی فرض نه منلې حقوق دی نافرمانی څه ته ویل کېږي د پلار او د مور خبره نه منل دې ته ویلی شي پلار هره خبره وکړه بچیه دا کار وکړه بس د دنیا ټول کارونه به پرېږدي هغه کار به کوې ځکه چې فرض دی ولو که د پلار او د مور دا خبره ستا د نفلي عبادت په مقابله کې راشي ته شیخي کې هغه تا راغواړي او خدمت دپاره ستا دغه شیخي بیا ګناه ده ګناه تر څو چې د پلار او د مور اطاعت نه یې کړی ولو که ته په سنت عبادت لګیا یې سنت کې دا مانځه کې سنت منځونه چې کم دي رکعات په دې لګیا یې او د مور او پلار امر وشه نو ته په دې ګناهګار یې ته به د مور او پلار اطاعت کوې ولو که ته په واجبو لګیا یې او واجب به پرېږدې د مور او پلار اطاعت ته به ځې ولو که ته په جنازې مونځ چې فرض کفایي دی یا علم پسې وتل چې فرض کفایي دی یا تبلیغ چې فرض کفایي دی دا کم څیزونه چې فرض کفایه دي دی فرض کفایي پسې روانې او مور او پلار دې نه پرېږدي او لاړې ته ګناهګار یې ځکه د مور او پلار خبره منل فرض عین مور او پلار خبره